په پاسپورت کې غټه بدلی را روانه ده چې دغه بدلی به تاسو ته په راتلونکي وخت کې په پاسپورت کې ملاویږي چې کله تاسو پاسپورت جوړوئ نو دغه بدلی به تاسو ته ملاویږي خو که تاسو غلطي وکړه نو بیا به تاسو دغه پاسپورت چې دی دا به نه چلیږي ځینې کسان به دغه پاسپورت بیا وایي نو بیا به هغه وایي چې زموږ زوړ پاسپورت چلیږي که نه چلیږي نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم دا ویډیو چې دی دا ستاسو د ټولو دپاره ده نو دا راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورسي داسې نه چې سبا ورځې هغو ته د دې نه مشکله جوړه شي تاسو چې کوم پاسپورت جوړوئ نو په هغې کې تاسو خپل نوم او د خپل پلار نوم ورچوئ که په هغې کې تاسو غلطي وکړه نو بیا ستاسو هغه پاسپورت چې دی دا نه چلیږي که په سپیلینګ کې یو غلطي وکړه نو تاسو به بیا د هغې لپاره چې دی دوباره پاسپورت جوړوئ او دوباره به د هغې لپاره پیسونه چې دی دا به جمع کوئ نو دغه شانتې حکومت چې دی اوس په دې کې بدلي راوستې ده چې د پلار نوم او ستاسو نوم چې دی د دې سره به اوس د مور نوم چې دی دا به هم ورچولی کېږي لکه ستاسو نه به په پاسپورت کې د مور د نوم تپوس کېږي چې هغه نوم پکې صحیح ور واچولی شي نو ستاسو پاسپورت چې دی دا به چلیږي نو د نوم احتیاط چې دی دا به لازم کوئ او تبدیلي پکې هم دا ده چې د مور نوم چې دی دا به ستاسو نه تپوس کېږي بل لا کم کسان چې وایي زوړ پاسپورت په چلیږي که نه چلیږي ځکه که کم کسان نه بل سره وایي نو هغو به په ذهن کې دی چې زمونږ د پاسپورت کېدی چې نه چلیږي نو ستاسو دغه پاسپورت چې دی دا به چلیږي خو کله چې تاسو پاسپورت نوی کوئ نو په هغه ټایم کې چې دی ستاسو نه به د مور د نوم تپوس کوي د مور نوم چې دی دا به هم ستاسو په پاسپورت کې چې دی دا به شو کېږي نو دا پکې یوه غټه بدلي ده دا ستاسو د ټولو لپاره ده خو د نوم سپیلینګ چې دی دا یاد ساتئ داسې چې سبا ورځې نه غلطي وشي بیا به ستاسو هغه پاسپورت هم نه چلیږي بل چې تاسو بیا د نوي پاسپورت لپاره داخله کوئ نو کم پیس چې ورکړه هغه پیس به بیا ستاسو د دې سره چې دی ضایع کېږي